هارون رشید باچا هم تاسو اورېدلی یو ډېر غټ مسلمان باچا تېر شوی و. د هغه په مجلس کې یو ورځ یو ماشوم رالو، یو سړي راوستو او ورته ویل چې زما دا زوی چې کوم دی د 15 کالو دی. څو؟ د 15 کالو و او دا حافظ قرآن دی. هارون رشید باچا ډېر زیات حیران شو چې 15 کالو ماشوم ته ګوره خبرې هم نشي کولی او دا حافظ قرآن دا څنګه کېدی شي؟ هغې ویل زه یې نه منم. وایي نه منې امتحان دې واله باچا صاحب. هغه ماشوم ته وویل وایه. ماشوم خاموش شو. بیا یې ورته ویل وایه، خاموش شو. بیا یې ورته ویل وایه، خاموش شو. نو پلار ورته ویل چې بچیا وایه قرآن شریف چې کوم تا یاد کړی دی. نو هغه ورته ویل چې ما له به د ګوړې لډو راکې. ماشوم ورته څه ویل؟ ما له به د ګوړې لډو راکې نو هله به د ده تلاوت کوم مګر یې نه کوم درته. وایي او دله در کوم. هارون رشید باچا لیکي فرمایي ما دې په قرآن شریف کې 15 دی تپوسونه وکړه او لفظ به لفظ یې راته هغه ماشوم واورول. دا و د قرآن شریف مرتبه چې خپل بچي تیار کړي. نن زمونږ 15 کاله ماشوم یې هغه له مونږ څه شی په لاس کې ورکوو؟ موبایل وله ورکو، دا واله بچیه چاکلیټ وله ورکو، دا واله پلانکې واله ډنګړی واله دا خبره وکړه دا خبره وکړه. نن مونږ خپل ماشومان چې کوم دي په خپله باندې تباه کړي دي. او بیا چې کله ماشوم غټ شي بیا څه وایي؟ یاره زما زوی خو زما ډېر نافرمانه دی، زما زوی خو ډېر لوفر دی، زما زوی مونځ نه کوي، یاره زما زوی بدعمله دی. بدعمله کېږي به نه، ستا زوی به لوفر نه جوړېږي چې تا ولې د بچپن نه چې کوم دی د قرآن شریف او د دین نه تا محروم ساتلی دی. تا د هغه په زړه کې د تیارې کورونه جوړ کړي دي، نو هغه به تا له څه رڼایي درکړي. که چېرې تا چې کوم دی په زړونه د هغه روښانه کړی وې او په صحیح طریقې سره د هغې تربیت کړی وې، قرآن او حدیث باندې د هغه زندګي جوړه کړی وې، نو نن به دې ته هم خوشحاله وې او ماشوم به یې خوشحاله.